که یو کس په سنتو یا په نفل ولاړو د جمعې خطبه پې شروع شوه نو دلته اوس دته څه حکم دی؟ آیا دی به مونځ ماتوي فوري به کینی خطبه به اوري که نه دغه سنت یا نفل دی پوره کولی شي؟ ګوره دا ډېره اهمه مسله ده او ډېر تپوسونه شوي دي نو دا ځان سره ضرور په ذهن کې یاد واچوئ چې دلته دته څه حکم دی. دویمه مسله دا ده که نه چې خطبه شروع ده او یو سړی لکه شروع ده او په هغه ټیم کې یو سړی په سنتو ودرېد او څلور واړه سنت یې وکړل نو د دا سنت وشو که نه دي شوي وروسته بیا کوي. دوه خبرې شوې ښه دواړو کې فرق دی. یو د مخکې نه شروع کړي خطبه پې شروع شوه څه به کوي. دویم دا ده چې د خطبې په ټیم کې شروع وکړه او پوره کړه دا سنت یې شوي دي که نه وروسته بیا کوي. دوه مسلې شو. او دریمه مسله دا ده چې د ماسپښین په سنتو یو سړی ولاړ دی جمعه نه ماسپښین په سنتو ولاړې او د ماسپښین فرض مونځ ته امام ودرېدو نو دلته به ته دا سنت ماتې مونځ ته به ودرېږي که نه سنت پوره کولی شي. دوه شولې درې شوي او څلورمه خبره دا ده چې چا نه د ماسپښین سنت د جمع نه مخکې پاتې شو که نه او جمع وشول او د بیا دا سنت راګرځول نو اول به 2 رکعاته سنت کوي که اول به 4 رکعاته کوي. ټیک شوله دا 4-5 مسلې شولې مختصر تاسو واورئ په دې کلیپ کې او د ملګرو سره ضرور شیر کوئ. ډېرو ملګرو یې تپوس کړی او ډېرو کسانو ته پته نشته نو چې ستاسو د وجې چاته زده شي نو الله پاک په موږ او تاسو ته اجر راکوي. ټیک شوله اوله مسله دا ده چې په سنتو ولاړې که نه او خطبه شروع شي یا په نفلو ولاړې نو نفلو کې خو دا خبره ده که 4 رکعاتو نیت یې تړلی بس 2 رکعاته وکړه او خبره ختمه او که 2 یې تړلی دا 2 پوره که او خاموشۍ سره کښېنه خطبه وره. خو که سنت چا شروع کړي او خطبه پې شروع شوله نو دې کې راجحه او قوي خبره دا ده چې سنت پوره که سنت نیمه کې مه پرېږده سنت پوره کا او د هغې نه پس ډایرکټ خطبې ته خاموشۍ سره کښېنه او خطبه واوره. دا مسله شوه. بله مسله دا ده چې خطبه شروع ده او یو کس په سنتو ودرېد خطبه شروع ده په سنتو ودرېدو او سنت یې وکړه پوره یې کړه نو دا سنت یې شوي دي که نه دي شوي نو سنت یې شوي خو سخت ګناهګار شو. زه درته هغه حدیث هم ویم چې خطبې د اورېدو د اهتمام په باره کې کم راغلي هغه هم درته ویم د ده سنت وشو خو دی سخت ګناه کې راغی سخته ګناه کې راغی. ټیک شوله ګناهګار دی. دا مسله هم کلیر شوه. بله مسله دا ده چې د ماسپښین په سنتو ولاړې او د ماسپښین فرض جمع ودرېده نو دلته به څه کې نو ګوره که چا یو رکعت کړی و که نه نو دویم دې ورسره وکړي او سلام دی وګرځئ. خو دا سنت داسې نه چې 2 اوس وکړه او بس 2 به جمع نه وروسته وکړي نه وروسته به 4 واړه راګرځئ. دا 2 سنت به نه کافي کېږي 4 واړه به وروسته راګرځئ دا به نفل شي. او که 3 رکعاته سنت یې کړي نو 4 دې پوره کړي. ټیک شوله که نه 4 دې پوره کړي بیا یې سلام وګرځئ د جمع سره شامل شي دا سنت یې شوي دي. دا 4 مخکیني وشو. اوس مسله دا ده که یو سړي نه 4 رکعاته سنت د جمع نه مخکې پاتې شو د ماسپښین د جمع نه پس به د کول نو 2 به مخکې کوي که 4 به مخکې کوي نو دې کې که چا 2 مخکې وکړه که چا 4 مخکې وکړه نو دا ټیک دی ښه دې کې څه مسله نه راځي مکروهوالی هم پکې نه راځي که چا 2 مخکې وکړه که چا 4 خو ګوره بهتره دا ده که نه چې تا نه لومبنی ترتیب وران شوی نو دویم ترتیب مه ورانوه. لومبنی ترتیب دا و چې د ماسپښین د جمع نه مخکې 4 رکعت سنت وکړي هغه ترتیب تا نه وران شو او دویم ترتیب دا دی چې جمع پسې 2 رکعته سنت وکړي نو لومبنی ترتیب خو د ناسې وران شوی نو دویم ترتیب مه ورانوه. نو ښه خبره دا ده چې جمع پسې نږدې ته 2 رکعت سنتو کې بیا پسې 4 رکعت سنتو کې خو که چاره دې الټه م وکړه ګورې څه مکروهوالی هم پکې نه راځي. صحیح شوله که نه دا ضروري مسله وه. او بله دا ده که نه چې د جمعې د خطبې د اورېدلو په باره کې څه راځي. یو حدیث مبارک کې دا راځي د ابوهریره صاحب روایت دی چې نبي علیه السلام فرمایي که تا یو کس ته وویل چې خاموش شه چپ شه نو دا هم تا عبس کار وکړو بل کس ته غلی کو په خپله دې خبرې وکړي یو کس د خطبې خلاف بل کار کو یی خبرې کولو ته وتل چې چپ شه یا سم شه نو حدیث کې راځي دا هم تا لغوه کار وکړو عبس کار دی وکړو. ټیک شوله که نه. او دویم حدیث کې څه راځي دې کې سخته زوره نه راځي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې نبي علیه السلام فرمایي چې چا د خطبې په ټیم کې خبرې وکړلې نو د ده مثال د هغه خر دی چې په کوم باندې کتابونه باري د ده مثال د هغه خر دی چې په کوم د کتابونو ډېری سي باري. نو دا څومره سخته زورنه دی په باره کې راله او بعضې خلک بېغمه لګي دلته به امام خطبه شروع کړي او ښه غټ غټ هلکان به بالغ به ماشومان به هم نه وي که ماشوم یې کوي خو هغه مکلف نه دی غټ غټ هلکان به قسم دی او هغه به لګي خبرې به کوي ګپې به لګي موبایل یې به ریستي کله به څه کوي کله به څه کوي حیران به ورته پاتې شي چې دا خلک د دې ګناه نه خبر دي که خبر نه دي ځکه خو زموږ د منځونو نه خوند ووته ځکه دا مونځ موږ د ګناه نه منې کوي ځکه په موږ باندې د دین خبره اثر نه کوي زړونه
مو د ګناه د وجې نه تور شو بس بې باکه لګي نه راته دا پته لګي چې د دین دلته څه حکم دی ماته څه مسله ده الله خو په عاجزۍ خوشحالېږي دغه ټیم ته د الله د پیغمبر حکمونه ومنه او عاجزۍ سره کښېنه دا خطبه واوره څه پته لګي په دې باندې الله ستا مغفرت وکړي او بخښنه دې وکړي چې تا ته یو حکم راغلی او په هغه ټیم کې ته دومره صبر نشي کولی چې موږ ټوله ورځ خبرې کوو په مسجد کې موږ خبرې کوو باره موږ خبرې کوو دومره سات په موږ نه تېرېږي چې د خطبې په ټیم کې موږ خاموش کښېنو ښایسته او په ادب سره خطبه واورو چې فرشتې په موږ فخر وکړي الله جل شانه فخر وکړي په خپلو بندګانو چې زما د حکم په ټیم کې دا څومره خاموشۍ سره ناست دي او زما هغه حکم څه کوي هغه ترسره کوي نو برای کرم دا خبرې په خپله واورئ دا زده کوئ او دا مه هېروئ د دې نه چې دا تاسو بل ته ونه رسوئ دا بل ته ورسوئ چې بل په عملو کې ضرور به تاسو له الله ردې اجر درکوي څنګه چې غلطه خبره او غلطه ویډیو خلک بل ته ورسوي او ستا پکې ګناه کېږي نو چې یو ښه خبره خلکو ته ورسوي تاله به الله اجر درکوي نو د ملګرو سره لازمي شیر کوي جزاکم الله خیره احسن د جیمی په دې موسم کې بعضې خلک په جورابو باندې مسه کوي نن به موږ تاسو سره دا مسله واضحه کړو چې آیا په جورابو باندې مسه کیږي که نه مسه صرف په موضوع باندې کیږي او هغه کم قسم جورابي دي چې مسه پې درسته ده جایز ده او هغه کم قسم جورابي دي چې مسه پې صحیح نه ده که داسې یو کس په جورابو باندې مسه وکړي نو آیا دا که په دې مونځ کوي نو مونځ یې صحیح دی که نه او که یو کس په جورابو باندې مسه کړی دی امامت ته وړاندې کېږي نو آیا د پسې مونځ جایز دی او که نه او که مونځ دی وکړو نو د دې مونځ څه حکم دی دا یو ضروري مسله ده او خاص کر عرب ممالکو کې چې کم مسافر رونه پراته دي د هغې دپاره دا ډېره ضروري او اهمه مسله ده ځکه عربو کې نن اکثریت په دې مسله کې مبتلا دي چې په جورابو باندې څه کوي مسه کوي نو دا مسله معلومول پکار دي چې په دې موږ او تاسو صحیح طریقې سره عمل وکړو ګوره جی اول دا مسله وپېژنه چې مسه په خفینو باندې دا په اجماع د امت سره ثابته ده خفین موضوع ته وایي کومې چې بره نم چمړه ده سرمند او لاندې نم سرمند او اوبه نه جذب کوي ټیک شوله که نه نو دغې باندې مسه چې کومه ده د احادیثو نه ثابته ده دغه سنت عمل دی او نبی علیه السلام مبارک په دغې باندې مسه کړې ده او په اجماع د امت سره ثابته ده اوس د دې نه علاوه جرابي دي نو جرابي په دوه قسمه دي علما اله په جرابو باندې د مسې اجازت ورکوي چې کومه جرابه کې دا صفت وي چې هغه دومره ډبرې او مضبوطي او پیړې وي چې په هغې کې د پیزار نه بغیر 3 میله پورې ته مزل وکړي او هغه ونشلیږي ټیک شوله یو پکې دا صفت وي بل پکې دا صفت وي چې هغه د لاندې نه اوبه نه جذب کوي هغه اوبه جذب کوي نه چې هغې کې اوبه خپې ته ورسیږي ټیک شوله که نه او بل پکې دا صفت دی چې هغې کې خپه د بهر نه نه ښکاري یعنی دومره ډبرې وي او دومره مضبوطی وي نو که داسې جرابي وي که نه نو دا خو د موزې صفت په ده کې راغی نو چې د موزې صفت پکې راغی نو په دې جرابو باندې بیا مسه بالکل درسته او جایز ده او علما اجازت ورکوي او دس صحیح دی ټیک شوله که نه خو که دغه جرابي نه او دا عام جرابي دي نن سبا چې کم خلک اچي د کپړې جرابه ده یا نری ده یا ډبره ده خو اوبه جذب کوي لونوالی جذب کوي لونوالی په هغې کې خپې ته رسي یا بغیر د پیزار نه په هغې کې ته چې کم دی نو 15 منټه مزل هم نشي کولی 10 قدمونه هم پکې نشي اخیستلی هغه شلیږي ټیک شوله که نه یا داسې بعضې وخت پکې خپم په نظر راځي پونده پکې په نظر راځي عام طور چې نن سبا کم خلک کمې جرابې استعمالوي په دې باندې که څوک مسه کوي ګوره بالکل پې مسه جایز نه ده د سره دا او دس شوی نه دی صحیح شوله که نه د دې کس که په دې باندې مونځ کوي نو دا مونځ بې اودسه کوي او که دا کس امامت ته وړاندې کېږي نو ګورې ده پسې جمع د سره نه کېږي که چا ورپسې مونځ وکړو نو دا مونځ به واپس څه کوي دا به راګرځوي صحیح شوله کم کس چې تا وکتو چې په جرابو یې مسه وکړه او دی جمع ته وړاندې کېږي نو جمع ورپسې مه کوئ جمع ورپسې نه کېږي ځکه د اودس نه دی شوی په دې عام جرابو باندې د څلور واړو مسلکونو امامانو کې یو امام اجازت نه ورکوي نن سبا چې پکې عام طور د عرب مبتلا دي او یا زمونږ په دې ملکونو کې پکې بعضې خلک مبتلا دي په څلور واړو امامانو کې یو امام د دې اجازت نه دی ورکړی نه په قرآن او حدیث کې د دې څه ثبوت شته چې په داسې جرابو باندې څه وکړه مسه وکړه نو لحاظه یا ته تپوس وکړه چې په جرابو مسه څنګه ده په دې عام جرابو که ویل چې درسته ده نو په دغه عالم پسې مونځ مه کوه صحیح شوله که نه ځکه چې دا د یو ځای نه او د یو کتاب نه دا مسله او یا د قرآن او د حدیث نه او یا د پخوانو علماء یا د امامانو کې د چانم ثابت نه ده لہذا په دې مسله کې ګوره احتیاط وکړئ او خاص کر د عربو مسافر مرګري هغوی په دې مسله باندې څه وکړئ ځان پې باندې پوهه کوي چې کوم خلک په جرابو مسه کوي نو په هغوی پسې مونځ مه کوئ او یا بعضې مسافرو ملګرو د عربو نه دا عادت
رړولې دی ځان ته منتقل کړی دی چې هغوی هم لګیا دي په جرابو مسه کوي نو دا یاد ساتئ چې په دې سره اودس نه کیږي او لهذا چې اودس ونه شو مونځ دې نه کیږي او چې څوک بې اودسه مونځ وکړي نو د دې وبال او د دې سزا دا څومره خطرناکه ده لهذا څومره چې کیدی شي نو د یخنۍ موسم دی او بعضې خلک په دې بد عادت کې مبتلا دي نو ستاسو به مهرباني دا وي چې څومره مسلمانانو رونو سره شریکه کوي او هغوی په دې مسله باندې پوه شو په دې وضاحت باندې نو انشاءالله زمونږ او ستاسو دپاره به د اجر خبرې وصلی الله علی النبی الامین د ماشوم په غوږ کې د اذان کولو طریقه څنګه ده که هلک پیدا شي د هغه په غوږ کې به څنګه طریقې سره اذان کیږي او که جینۍ پیدا شي نو د هغې په غوږ کې به څنګه طریقې سره اذان کیږي یوه مسله دا شوه دویمه مسله دا ده چې آیا د ماشوم په غوږ کې زنانه اذان کولی شي که نه دا لازمي ده چې صرف نارینه به اذان کوي او زنانې نشي کولی دا اهمه او ضروري مسله را سره په دې ننني کلیپ کې وپېژنئ په مختصرو الفاظو کې ګوره جي په دې باندې ځان پوهه کا چې کله ماشوم پیدا شو که هغه هلک دی او که جینۍ ده د دواړو طریقه یو شان دا څه بدلوالی پکې نشته ماشوم چې پیدا شو د هغې نه پس به دا پاک کړلی شي د نجاست او د پلیتۍ نه او به وینځلی شي د هغې نه پس د پوهه کس راولګي پوهه نارینه که هغه پلار دی که رور دی که عام یو هلک دی که ګیرې نم شته خو چې پوه او سمجدار دی په غیږ کې به دا ماشوم روچت کی او دا کم کس چې اذان کوي نو دا به باوضو وي په اودس کې به وي او به درېږي په ولاړه باندې په طرف د قبلې باندې قبلې ته به مخ کي ټیک شوله که نه او اذان به په ښي غوږ کې ورته شروع کي خو په مناسب آواز سره داسې آواز چې نه ډېر زیات تیز وي چې د دې ماشوم کچا او کمزوري پردي دي چې هغې ته نقصان ورنه کي چرته او نه دومره سلو وي چې دا ماشوم یې نه اوري په مناسب آواز سره به د ده په ښي غوږ کې اذان شروع کي خو غوږونو له به ګوتې دا نه وړي ښه دغه اذان کې به غوږونو له ګوتې نه وړي دا ماشوم به د سره په غېږ کې وي اوچت به نیولی په طرف د قبلې باندې په ښي غوږ کې به ورته اذان وکړي او د اذان کولو په ټیم کې چې حی علی الصلاة او حی علی الفلاح ته رسي نو ښي او ګس طرف ته به مخ اړوي لکه څنګه چې د مانځه دپاره څوک اذان کوي او د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح په ټیم کې ښي او ګس طرف ته مخ تاوی نو دغه شان مخ به څه کوي دې سره تاوی نو په ښي غوږ کې اذان شو او په ګس غوږ کې به څه وکړي اقامت به وکړي دا د هلک او د جینۍ د دواړو دپاره دا یوه طریقه ده دا خبره خو ختمه شوه دویمه مسله دا ده چې آیا زنانه ماشوم ته په غوږ کې اذان کولی شي که نه دا به صرف نارینه کوي نو دا مسله د ځان سره یاد ساته چې زنانه ماشوم ته په غوږ کې اذان کولی شي خو په هغه ټیم کې چې نارینه نشته ټیک شوله که نه کو نارینه اذان کولی شي نو بیا به نارینه ماشوم ته په غوږ کې اذان کوي خو کو نارینه نشته دی یا نارینه شته دی خو هغه له اذان نه ورځي پوه او سمجدار نه دی یا د اذان کولو په طریقه باندې نه پوهیږي نو بیا دغه زنانه ماشوم ته په غوږ کې اذان کولی شي خو په شرط دی چې دا زنانه بیماره نه وي ګورئ د بیمارۍ په حالت کې نه وي یا د نفاس بیماری دی ته نشته دی لکه ماشوم چې پیدا شو زنانه بیماره وي تر 40 ورځو پورې یا دغه بیماری نشته او یا چې دې ته ماهانه کومه خپله بیماری راځي یا په هغه بیماری کې نه ده مبتلا نو بیا باقاعده باوضو طریقې سره په دغه طریقې سره د ماشوم په غوږ کې زنانه اذان کولی شي دا زما محترم ورونو یو اهمه مسله ده او چې هر چا له زده کول پکار دي ځکه هر چاته داسې حالاتو سره مخامخ کېدل دا راتلی شي نو پکار ده چې دې ته دا مسله زده وي او دا ورته یاده وي نو چې په دغه طریقې سره کوي نو په خپله هم زده کوي او د ملګرو سره هم شیر کوي وصلی الله علیه